حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل علیهم السلام دي چې کله د بیت الله تعمیر وکړو نو دیتا رب ذوالجلال حکم فرمایلو وطهر بیتیا للطائفین والعاکفین والركع السجود. سونه جلیل القدر انبیاء دي. الله فرمایي دوانو ته چې تاسو دوانه د بیت الله زما د کور بهترین صفایو کې چا د پاره للطائفین طواف کوونکو د پاره دا ملک او د دنیا د هر اطراف نه به خلک دلته طواف لراځي بل والعاکفین خلق په د اطراف ناراضي او په بیت الله کې دغه په حرم حدود کې به اعتکاف کوي معتکفین د لپاره تاسو د بیت الله صفایو کې دا د مسجد صفای چې څوک کوي ګوره دا د سپټ نه دی غنل پکار ها دا ډیر لوی جلیل القدر خلق دي چې الله وته د خپل مسجد صفای نصیب کوي. یو گورنر رالو مدینه منوره ته امیر المؤمنین سره ملاقات او یو خاص وفد مسجد نبوي ته رالو. عمر رضی الله عنه په لنو لیدلې. عمر رضی الله عنه خپل کمیس مبارک اوخ کو یو وړو کې شان بنین اچولو د مسجد نبوي صفای گئی. هغه نه تاسو کوي ستاسو امیر المؤمنین چرته دی؟ په دغه وخت کې دا په 22 लाख مربع میل باندې د حکومت ته سوړو کې سړی نه دی بادشاہ دی په دغه وخت کې او د مسجد صفای گئی په داسې حال کې دی چې هغه وفد وردوي چې ستاسو امیر المؤمنین بچرته وي. نو دا زمانه لوی خلق هغه به د مسجد صفای کولا. قران عظیم الشان په دلیل دی ابراهیم علی السلام ته اسماعیل علیه السلام ته الله حکم کوي چې کم خلق د اطراف او ناراضي طواف د پاره اعتکاف د پاره رکوع سجدي موز د پاره تاسو د غي د پاره د حرم شریف صفایو کې ډېر لوی سعادت ده. علماء لیکلي دي ښا یو خپل نقطه مې الله ذهن ته راوستا وکم سړی چې د مسجد د چپلو د ځای صفای کوي د چپلو د ځای نمبر 1 یو خو الله د دنه تکبر وباسي د کې الله عاجزي راولي او دغه چپلې سمي چپلې ګډې وډې برتی دوه چپلې خپل جوړه کی دي زې صفا کی یو د کې الله عاجزي راولي تکبر بد دنه الله ختمي. دویم په جنت کې به الله دته د دغه ګن کم چې د دې ذرات د اوجت کړي دي د دغه په مقدار به الله د لحور ورکي. دا الله د کور صفای کې الله سونه قدردان دی خو د وړي وړي نیکه قدر کوي. ودلته د یو خان د کور صفای دغه د اجازه نه بغیر شروع کنه هم د باندې ځان قربان کی. یو خان چې یو مخلوق ته او چې بیا د رب ذوالجلال په شان د غیرتی ذات د کور صفای توفیق ملاويږي نه دا د سعادت خبره ده. دې باندې ډېر لوی اجر ملاويږي.